دین د پاره حضور پاک دغه اسلام د پاره چې کوم الله مونږ ترا نصیب کړی دی ډېر زیات مهنت او کوشش کړی بلکې هر پیغمبر انبیاء کرام ټول د الله مقدس بندگان دي بعض زمون دوستان د حضور پاک شان بیانای لوړ شان یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی مرتبه ده حضور پاک بخپل فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر بیس فخر کبر نکم و د قیامت پر د ټول آدم د اولاد سردار بزی سردار ته خلق رجوع کوي مشر ته دا ټول به مال راځي سفارش چې کله کیږي شفاعت کبرا یو پیغمبر با دا نه وای چې زکوم هر پیغمبر لچه خلق د قیامت د محشر په میدان کې ورزینو ار یو ویلستو هناکم زدی مرتبه کې نه بل پیغمبر راورشي اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراش دا د شفاعت حدیث د بخاری مسلم ترمذی او تقریبا دا احادیثو په ټولو کتابونو کې د علما وایي چې دا تواتر ته رسیدل او بل فرمایي چې الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه آدم علیہ السلام نوال تر عیسی پورې علیہ السلام ټول پیغمبران با د قیامت ورځې زما جنډې لاندې ولاړ لوی مرتبه لیکن یو مقام کې یو صحابي او د یو يهودي جګړه شو ګور مرتبه څومره لوړه ثابت را ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات لیکن په یو مقام کې د یو يهودي او د مسلمان جګړه يهودي قسم خورا ناغي والذي اصطفى موسى على العالمين زما با اغا ذات قسم دي چې موسی عليه السلام له پټول پیغمبرانو باندې پټول مخلوق باندې فضیلت ورکړي ابو سلمان غوسه شوې ښا موسی عليه السلام پټول مخلوق ور دي نو بیا خو زمون پر رسول الله مبارک مغره غصه ورله چې تا دا ولي وي زمون په پیغمبر خو غوړه نه دی نو داسې اوچت کا يهودي یو سپیړ يهودي نیغ لال رسول الله مبارک لا ویسه دی مسلمان ز سپیړ والے وی ولې دی وی سیب دا خبر وکړه چې زما د پاغه ذات قسمی چې موسی علیہ السلام په ټول مخلوق ورکړی دی نو ما وی چې په ټول مخلوق ورشو بیا په رسول الله مبارک په محمد هم ورشو زموږ په پیغمبر هم ورشو صلی الله علیه وسلم نو غسر علی سپیړه به نو حضور پاک سو فرمایي لا تخیرونی بین الانبیاء ما په پیغمبرانو مغوره کوي خبره ټیک تا لیکن پیغمبر مبارک ته وګور مال دموای چې هغه په ټولو پیغمبرانو وګور دموای چې په موسی وګورم دموای ولې دې کې دا هغه پیغمبر هته راځي دا هغه پیغمبر بی ادبی راځي دا هغه پیغمبر بی عزتی راځي نو د پیغمبرانو بی عزتی بنه کوي لا تخیرونی بین الانبیاء دا بنو چې هغه غوړه دي دا غوړه دي هغه غوړه دي دا وایا مګه ما وخت چې کوم حدیث سره وي دا نشي ویل وي قیامت پر ورځ به ټول خلق به بهوش پروزي رومبه شپېلې سره به دا خلق نساوزي دویم شپېلې سره به اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون بیا جمدي شو زیبه د قیامت هغه چې کوم میدان حشر دی غیله بز دوش پیلش بیا به حساب کتاب نکی ډیر ګران وخت دی خلق به خلو کې ډوب پراتی رسول الله مبارک فرمایي صبح د کندو پورې د چا خولې را رکبته ہے د چا
الى صورته نامه پورې چچا د خلی پورې وګونو پورې د اخرت خوله د دنیا د اوبو پشان نه ده د دنیا اوبه خو ستاواره ساتي الته به د ارچا خوله د پورې ولاړی نور پختانه وینې زوار وي او رسول الله مبارک فرمایي چې نور با د انسان د سر ته یو میل رانږدې شي نو د حدیث راوي وي چې میل د کچ والا میل تم وي د سړکونو ده او میل د سترګو سلی تم وي نو پته نشته چې یو میل دا کیلومتر والا میل دونه به نږدې وي او که د سترګې د سلی عمره به نږدې تسهر جلودهم د خلق سرمنې به اوتړقېږي بعض نیکان خلق به په دقه وخت د الله د عرش د سوري لاندې وي ابا محفوظي د الله مقربین تنگ بشي دا خلق ټول به تنگ شي حساب کتاب چې کله شروع کېږي نو درې مشپېلې به والي شي درې مشپېلې سره به دا محشر خلق ټول بېهوشه پرېوځي حضور پاک فرمایي زه به بېهوشه شم دا ټول به بېهوشه شي نو بیا به څلورمه د الله د عرش تجلی به کېږي دا خلق به بېهوشه پرېوځي دا د الله د شان مناسب نو څلورمه شپېلې به ووالي شي نو دا خلق به بیا راپاسي نو رسول الله مبارک فرمایي چې څلورمه شپېلې سره خلق پاسي د ټولو نه مخکې به زه سر راوچت کړم نو چې وګورم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولې نو دا پته ماته نشته چې دې زمانه مخکې بیدار شوی دی زمانه مخکې هوش کې راغلی دی او که نه په کوه تور کې په د بېهوشي راغلی وه نو د هغې په بدل کې د دې بېهوشۍ نه الله ساتلی دی ام جوزیه بسعقت الطور کوه تور کې موسی علیه السلام بېهوشه شوی نو دلته ته الله بېهوشي لرې کړه چې هلته دې تېره کړه دلته یې در باندې نه راولم وګورئ وایي د موسی علیه السلام دومره عزت دی چې زما نه مخکې به پاسېدلې زما نه چې زه پاسم د الله د عرش خپه به یې نیولي چې زه پاسم پته نشته چې ما نه مخکې پاسېدلی دی او که خدای ته دا بېهوشي معاف کړی نو وایي ما به په موسی نه غوره کړه دا د پیغمبر عجزي ته او یا دلته د موسی علیه السلام دا فضیلت جزئی منقبت ذکر کړ دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې زموږ پیغمبر په هغه غوره دی نه غوره په ټولو انبیاو دی خو په داسې طریقه به وایي چې د بل پیغمبر سپکاوی را نشي وایي څوک به دا نه وایي چې زه د یونس ابن متا د یونس نه غوره یم دا کب ګېډې راتللی دی یو پیغمبر به هم دا نه وایي څوک به نه وایي په داسې طریقه د دې مقصد څه دی مقصد دا چې دا به داسې نه وی ولې چې د یونس علیه السلام سپکاوی پکې راشي نو دا تاسو ته وایم چې د حضور پاک کمال بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر او د پیغمبر لوی دا لوی عظمت چې ذکر کا ټول پیغمبرانو کې لوړه مرتبه او په داسې طریقه چې د بل پیغمبر سپکاوی را نشي هر پیغمبر د دین خدمت کړی دی هر پیغمبر د الله مقرب او برگزیده شخصیت او چې کومه ډیوټي الله حواله کړې ده خپله خواري کړې ده تاسو وګورئ حضرت یونس علیه السلام ته د کب ګېډې ته تللی دی که نه سمندر دریاب کې کب د تورې خټې ته ورسو او چکر یې په دریاب کې پیو څونه خواري څونه محنت قوم براګیر که وینې ته یې وبیولې حضرت ایوب علیه السلام ته وګورئ څومره بیماري تکلیف پرې راغلی شیطان پرې راغی الله ته هغه لږ سات دپاره ازمایش کو نو کوټې یې پرې راوغورځولې او ټول بچي او ښځه او نوکران غوړ مړه شو حضرت نوح علیہ السلام تو گورے نہنیم سوا کالا قوم تا نصیحت کئی او دا نہنیم سوا کالا ټول تکلیفونه برداشت کړ قوم با سره جګړې کولې قوم با تسپکې وې قوم پې غرونه ورکړل
حضرت ابراهیم علیہ السلام ته وګوره ورته وګورئ وطن نو وستلی او لاړ شام ته او د هغه ځای نه سره د ماشوم بچي او د خپلې بیبي هاجرې مکې ته الله په حکم راغی او ماشوم بچي او ښځې په بیت الله خوا کې پرېښودل او بیا ورته الله وایي زوی دی حلال کړه وایي دغه دی چاړه پرې راکړه د څومره تکلیف حضرت موسی علیہ السلام ته وګورئ لاړ د مصر نه مدین ته پیاده په شاړو کې بیا راځي او بیا د هغې نه پس دشمن فرعون ورپسې دی او په بحر قلزم باندې وادي سینه وادي تیه ته اوړي لږ مزل نه دی صاحب ډېر لوی مزل دغه ځای بحر قلزم راغلی دی لیکن ډېر لوی سفر دی په میانځ کې او سمندر دریاب چوه ده جوور به څونه او دی به په څومره تکلیف پکې سره د ملګرو تلي او چې کله د دریاب اخر ته شو فرعون ورورسېد الله مدد وکړه فرعونیان خدای غرق کړل دی الله محفوظ کړ وادي سینا ما لیدلې ده صاحب اوس مې لیدلې ده چې د مصر حکومت دی پکې چې اوس پکې ځای په ځای داسې دوه څلور کوره او لږ لږ پټي شته هغه زمانه کې ایس پکې دی شاړاله زنګلي بوټي دی پکې زنګلي د دې کیکر او د پلوسې واړه واړه لږ لږ نور پکې ایس نشتا نه سبزي شتا نه غنم شتا نه جوار شتا دقه وادي تیه کې زندگی تیره کړه آسان کار حضرت یحیی علیہ السلام حلال شو دې دین دپاره سر ته پرېکړې شو او سره بیت المقدس کې په یو غار کې د جمعه سره خوا کې اوسم پروت دی حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی زه ورته تللی ما په هغه سر د پاسه په هغه غرې کتبه لګولې ده هذا رأس نبی الله یحیی ابن زکریا دې غار کې د الله د پیغمبر د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت دی دانا بل دی خخا حضرت عیسی علیہ السلام پس یهودیان شو څومره تکلیفونه تیر کړل اخره کې الله اسمان ته پورته وما قتلوه وما صلبوه دوی نه وجلې دي یهودیانو او نه یې پسولی کړی دی بل رفعه الله الیه الله وایي ما ځان ته اوچت کړی دا د انبیاء او پیغمبرانو تکلیفونه نو ته به دا انبیاء او پیغمبران الله لېږلي دی دپاره په سختو خلکو تکلیف راځي ګورئ زه به یو مثال درکړم دوه قسمه جوړې دي یو هغه جوړه چې د خامتا ډبله جوړی او مضبوطه وي هغه چې څومره مږې خرابېږي نه نوره به پاکه راوځي او پخوا به د خلکو خټکواڼې ورته وې اوس تاسو خټکواڼې نه پېژنئ په ټیم کې او یا په بالټي کې به اوبه وخوټ کولې پکې به صابون نرې نرې پرېکړه نو یو لرګي به پکې وای به پکې وو هغه اوبه به صابون شنو جامې به پکې واچول په هغه یشېدلو اوبو کې به جامې واچولې نو بیا به یې راویستې نو صوباړې به ورسره و نو په صوباړې به ډبولې چې ښه به پاکې شوې نو د طالبانو به په پخپو ګرځېدل نو بیا به یې راویستې ابه نه خرابېدې ابه ښه زبردستې پاکې شوې څومره چې جوړه مضبوطه وي وها یشېدلو اوبو کې مو وها ډبوم دا به شلیږي نه دا به ښه پاکه راوځي او چې جوړه کمزوري وي لکه د ناویانو جامې اوس چې ناویانو لکه منرۍ جامې چې ته خو یې خټکواڼې کې ور واچوه ترمې به یې راوباسه ته خو یو صوباړې بله راوبروه هغه ټول هر څه به دې دړې وړې دي ته خو معمولي غوندې طالب له ورکوې پخپو پې وګرځه وای نو طالب خپه خو ځان له ګروز دی او چې یو خپې پې کېښود هر څه به ختمې نری کپړه ده دقسې د پیغمبرانو مثال د مضبوط ایمان دی کلک ایمان څومره تکلیف کې راځي دا به نورم تازه کېږي او زمونږ د ایمان مثال د ناویانو د جوړې دی
یا د پارامي چرګوټي که معمولي زور ورکې شلیږي نو موږ خدای د دې ازمایښونو نه ساتي چې دا د ازمایش قابل نه دی د لکه لږه زور ورکوم او ټرت کوي او تختې را اوس پیمپر لړي خیر و خلاص نو موږ سره خدای ګزاره کوي نو پیغمبرانو دا دومره تکلیفونه تیر کړي دي او دا دومره تکلیفونه برداشت کړل د چا د مخه د الله د مخه ښه خدمتونه یې وکړل چې الله کومه ډیوټي راسو ورکاله والا کړې ده هغه ډیوټي خپله پوره کړه امت ته یې ورسوله ایمان څوک راوړي که نه راوړي دا خبره په موږ په پیغمبر لازمه نه ده بس ته خپل کار کوه ته په دې نه مکلف چې خامخا دا ټول خلک مسلمانان چې محنت کوه د خلکو خپله او په آخره کې زمون حضور پاک خدای پاک راولې هغه څومره تکلیفونه برداشت کړل د پیغمبر دوه حیثیت دی یو حیثیت نورانی دی روح په اعتبار نو الله سره کنیکشن نو د هغه نه دین راځي بل حیثیت په اعتبار د ظاهر او د باطن بشری دی نو په هغه حیثیت امت ته رسوي رسول الله مبارک نه عائشہ صدیقہ د تکلیفونو خو لوی کتابونه دي چې څومره تکالیف یې تیر کړي دي خو یو د عائشہ صدیقہ خبره کوم چې حضور پاک وته فرمایلی ده واقع یو ز خپل د حدیث نه یو مسله و باسم ادر ته حضور پاک نه عائشہ بیبي تپوس وی د الله رسوله د دین د پاره او د اسلام د پاره خو پتا ډېر تکلیفونه تیر شوي دي داسې یو راته یاد کړه چې د ټول نه سخت تکلیف سخت بدر یې ورته یاد نه کړ حالانکه بدن کې چې د رسول الله مبارک دماغ باندې کم ټینشن و زته نشم 313 صحابه دي اته توري دي اته مخامخ نه نیم سوا یعنی زر کافر دي ټولو سره توري دي او دې اتو تورونه علاوه د صحابه سره د کجورو ډنګونه دي التا او یا اسوندي صحابه سره دوا سونه صحابه سره او یا او خاندي اغوی سره وسو خان په طاقت غسونه مضبوط او رسول الله مبارک تعالی د دې نمخ کې وعدم کړي وا چې د طاقت مدد درکوم بیا هم د حضور پاک سره ظاهري اسباب ته چې ګوري نو یو ټینشن راځي یو سفر ولا صحابه جوړ کړو په دغه میدان کې حضور پاک سفر کې ټوله شپه الله ته جړا کړي دا ګورګان کار او بیا سوي پاغه جړا کې سوي یا الله تا چې ما سره کوم وعده کړی ده پوره که خدای یا الله ما ذلیل نه کې خدای ما خوار نه کې ما بی عزت نه کې الله لا سوچت کړی ولاړ ما ذلیل نه کې ما بی عزت نه کې ما خوار نه کې الله دا 313 میں پډېر به محنت را پیدا کړی انهم عرات بربن دی بربن که پرتګیشته کمیسي نشتا که لنګیشته برا صادرې نشتا که د چا صادر دی وجود تخکار حفات خپیب لخپی مې راوستي دا تقریبا 2.5 کیلومتر مزل دی بدر پورې خپیب لخپی مې راوستي حفات عرات داسې مې راوستي بے کسر خدا ایسو کے نشت ویستان انتهلک هذه العصابہ کدا ڈل دے ہلاک اکڑا خدایا او دا دے ملکلل لم تعبد الى یوم القیامہ قیامت پورے بستا نوم غشتو والا بیا سوکنی است عبادت بل اس سوکمونکی مساکین دی فقیران دی خدای اوہو جیاعن اللہ اوگی دی ستارہ دین دبا جیاعن اوگی دی خپیب لخپی دی بربن دی اللہ
او ستا د دین دپاره مې راوستي دي الله چې ما ذلیله نه کې ګورې خدای الله چې ما ملامته نه کې څومره سخت وخت جاړي وسره حضور پاک او صادر ته لاندې پریوت او حضرت ابوبکر صدیق راغ او صادر اوچت او د حضور پاک په سره کې خو حسبک یا رسول الله بس نور ځان چې دا الله خو کې اګوري دې ته چې دې خواته تورې خواته نه نبی سوا تورې دلته راکجور ډاکل ته ټول ظاهر اسباب انسان لګ متاثر کېږي بس الله رسوله نور بستان مکړه او حضور پاک روت دا سفرنا او مرګرو ته وی الله زما دعا مضبوطه قبول کړه آیت نازل شو سيهزم الجمع ويولون الدبر دا ډله د کافرو بدتختی دا بدتختی شکست بمونی او اس فکر چې ونکه طالب خدای فرشتے دل ذرا لےگم 1000 فرشتے مدد درو لےگم 500 جرنیل حضرت جبریل او دا 500 جرنیل حضرت میکائیل علیہم السلام سختر احد کے کما سختر وزدہ کہ عبداللہ ابن قمیہ بدبخت کان رالی و دا رسول اللہ مبارک مخفی ولی دق مخی ولگید او مخامخ غاخ ڈکرشو او تور رالی غزار کئی پا حضور پاک او چه غزار اکو دا خو چه ہلمٹے چولیو دا اس پر ٹوپے او کڑیتے ویزان دیوی کدانونو سبب ام دمر سخ غزارو چه دا حضور پاک پا مخ مبارک کے دا اس پر غدوہ کڑے وردن نشو دومره سخت دن نشوي وي چې بیا راوته دینا یو صحابي او تغاخونه لم کړل نو چې راوي وستي داغه پکې غاخونه وته دومره سخت او پیغور ورکي خذها عني وانا ابن قميه د قميه زم واخله دا غزار زمان او پیغمبر مبارک ته خیر او اقما اکلا خدای پاک دې ذلیل او هلاک بیا خدای هلاک سخت صورت بین روانی دی دا حضور پاک طائف نہ سخت لیکن عائشہ تے تپوس کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضور پاک نہ بدر یادی نہ خندق یادی نہ دادا احد یادی وی عائشہ سخت روز اغوا جستا دا قوم نہ مایوس شمو طائف تلا اڑے رسخت چی بیارا طائف نہ راتلم او سختی پا سوا ډیره غټه بیزتی وشو یو سردار ته مې وې چې دا الله یو سیز دله غواړم ډېر څه نه چې الله یو ومنه بس نور څه دی تاسو د خپلو لاسو نه مورتې جوړه کړئ او د خپلو لاسو نه بوتان جوړ کړئ هغې نه بچي غواړئ تعالی خیر درکولی شي خو تا جوړ کړه که نه خمقلق تا تا محتاج دے یو مجزان نشی شلل تانا بخیر تانا بخیر دے شرک خطرناک گونا یو ماشی دان نشی شلل دان بچپولی نشی دا کانی نتا جو کردی تانا بس خیر دے سپی پیراشی متیازی پیو که غزان نشی بچکولی اغین زان نشی بچکولی تانا بس خیر دے ایو ٹکی گوانا بادشاہی نگوانا بل سنو دق ایو ٹکی او دا درته هم بس دا الله استاد ما رسول دا ومنه ها ته خدای پیغمبر کړی په دې ټوله مکه کې بل څوک نو ستا غوندې غریب یتیم دا کبر ډېر خطرناک شی دی صاحب فرعون به موسی علیه السلام ته هغه به بنګړي اچول پخوا باندې بادشاهانو بنګړي اچول خاص بنګړي به وداغوي اوس هم د افریقې دا بادشاهان مادشاهان دا بنګړي اچي هغه به دا بنګړي داسې ورته وړقول اے موسی دا بنګړي دې شته لولا القي عليك څنګه دی اسوره من ذهب دا شته بنګړي زما خو بنګړي دې شته امون پښتانه وي خوار مولا را پاسه او ما سره خبرې کوي کبا دا بنګړي دې شته
طاقت تشتا دا ما سره چې کوم فوج او لښکر دی دا دې شته دقسې د طائف سردار رسول الله مبارک له پیغور ورکوي بل څوک یې نه منتل په مکه کې لږ سردارانو چې دی پیغمبر ته خو یتیم فقیر اسم در سره نشته هغه بل چې ورغی هغه مرهټ جواب ورکړ سردار زیم پیغمبري تعالی ابل چې ورغی ویړه مستړی کاوه نه دی منه زه چې خدای سره دې کوم عذاب یې راوړي مایوس شو دا پیغمبري په مال او دولت نه چې مالدار دی ابو لهب نه زیات خشتبل سوق لمبه مخبر لمبا بابا قارون نه زیات مالدار سوق قرآن وای صرف د خزانو کنجانې به لوړې وړې عتبه د ټوله مکه سردار نا الله يعلم حيث يجعل رسالته الله وی دا ما ته پته راځي پیغمبري د چاله و الکه یو زمیدار دی زب مثال درکم د دې سړک په غاړه په دې پیښور کې په دې رنګ روډ بزوې ما په 50 لک او په 70 لک روپے مرلم نه ملایي څونه قیمت دي او زموږ په شولګرو کې په 1000 روپے په دې مېرو کې د لری شاړې زمکه بیلارو کې دي په 1000 روپے مرله کې او زمیدار غنم الته نه کړی دلته کې هلکه قیمتي زمکه خو هغه په خبر زمکه د رنګ روډ د خوا ده د قصه خانه ده الته کور خالی شو غنم الته ولې نه کرے چې دلته په شاړو زمکو کې کرے هغه ته پته ده چې دا قیمتي د خو د غنم نه کیسه تخم ورونست دا تخم نظر غوني او کدا په 1000 روپے مرله ده دا جوړه زمکه ده دا غنم کوي دا شوله کوي نو زمیدار پدی پویږي والله بنه پویږي ابو جهل پیغمبري توبه توبه عتبه ابو لهب د طائف سرداران نه د پیغمبره لایق وجود د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرعون له پیغمبري ورکي موسی له نه ورکي عليه السلام الله تپتره چې د موسی وجود د پیغمبره قابل دی الله ته پته چې د حضور پاک وجود د پیغمبر قابل دا غزنه یې په ویزا را روان شو او به پرې نه خودم نو را پسې خپل لکان او غلامان او مریان را پسې کړل به شابه اوله پکانو هغه پورې چې مکې ته وځل کانو گزارونه شروع او داسې پکانو وښتم حضور پاک فرمایي چې ماته دا پته نه وه چې زه زم د کم طرف نه روان کم طرف کې لاره رانه ګډه او دې کې 2 فرشتې راځي او دواړه فرشتې جبريل وسره دی عليه السلام او دا دواړه فرشتې الله را لېږلي دي دا هغه فرشتې دي چې دی الله د غرونو طاقت ورکړي الله ته فریاد وکړه الله ډېر ظلم ستاسو محبوب سره شروع الکان لګیا دي ما الکان او دا غلامانو کانه پیولي او وینې ته روانې دي مونږ ته حکم وکړه په خپل مدد وکړي مونږ ته حکم وکړه دې لاړ شي زمو دا خپل معاملې ده ورشه که مدد د نغواړي بالکل تاسو ما طرف نه اجازه ده ولې فرشتہ ما نه تنزل الا بامر ربک بغیر د الله د حکم نه وي اس سب نشي کول را له نبی علیہ السلام ته وي کستا خوخی مونږ ته حکم وکا د طائف دا غټ 2 غرونه اخلو په دا سر د پاسه وته اوس وته چلو اوس که زوم یا توي وي شابه سونه زر چې کې دي ولې چې څوک د سره ظلم کوي د خیره وته کوي کنه لیکن رسول الله مبارک سو فرمایي نه هاي هاي انهم لا يعلمون اللهم اهد قومي الله زما دي قوم ته هدايت وکا انهم لا يتقويل دا په دې پیغمبر به پکانو وشته د دې اولاد کې به الله هغه څوک پیدا کړي چې ما به ومني زما خبره به او بیا لار کې راځي دا نه یو ځکه ویني پکې
عتبه بار دلته ناست دی ځان نه وینې پاکوي هغه پیړه خفه شو وی ته ورشه دا څوک دی دا چا به لګي اوبه م ورته یوسه لکه هر څوک چې د چا سره جګړه کړې ده وینې ترې روانې دي د اوبه م یوسه هله غونچک انګوره م ورته یوسه هغه یو غلام عداس نوم یې هغه له یې ورکړل عداس راغی رسول الله مبارک له باغ نه راووت باغ غاړه باندې لږ سوری ورته یې کېښوده هلکه څوک یې وی د عداس یم وی د کوم ځای وی د نینوا یم او د دې سړي غلام یم وی زما ضرور د یونس علیه السلام د علاقې حضور پاک ورته فرمایي وی ته یونس څه پېژنې وی یونس پیغمبر زم د الله پیغمبر زمو د هغه یو دعوت هغه عداس الله اقا ځای مسلمان اوس هملته یو جومات دی زه ورته تللی یم یو ځل نه دوه درې ځله هغه کوټې غوندې جومات دی او په هغې یې لیکلي مسجد عداس مسلمان شو دا سخت تکلیف خو زما ذهن کې بل یو تکلیف راځي زما دم سخت تکلیف دی خو زما زړه کې بل راځي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه ته مدینې ته هجرت وکړ او غار ثور نه وته غار ثور کې خو یې درې شپې تېرې کړم سخت وخت او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی خو چې درې ورځې پس د غار ثور نه وتل دا سخت وخت خپل کلی پرېښودل ګران کار او کلی څنګه کټ پوزې کور صندوق چې څه په کور کې دن او غونډ پاتې شي صرف حضرت علی رضی الله عنه په خپل ځای باندې پرېښوده او تم داسې وکړه چې دا ما سره د خلکو امانتونه دي سار خلکو له ورکړه او موږ پسې کور جرنده پاتې شو ډک کور جرنده پاتې شو دا م وړه خبره ده د پیغمبر دپاره غار ثور درې شپې م د پیغمبر دپاره وړه خبره ده موږ ته درنه ده خو چې کوم وخت د غار ثور نه درې ورځې پس ووته حضرت ابوبکر صدیق وایي وخت بل شانتی دی وایي حضور پاک ما نیغ شا شاته مکې ته کتل او جړل په غونډۍ باندې وخته او د مکې ته مخ کړی او څه وایي ای مکې ما اطیبک الیا څه مې خوښی نو ډېره مې خوښه خوشبو یې باد ما اطیبک الیا ما احبک الیا اوهو ډېره مې خوښه څه محبوب یې ما لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك کستا قوم ز نوې مجبور کړي په وته نو ما به بار جون نوې تیر کړي نه به مې بل ځای وخت تیر کړي رسول الله مبارک د سترګو نه دا کرکڼې اوښکې روانې دي او مکې ته بار ګوري زم الله رسوله دشمن را پسې نشي ځان او حضور پاک غږ نه کوي او د مکې د ځمکو ته 53 سالې پکې تیر کړي دي 53 کاله خلپوسې پکې کړي 53 کال خلپوسې غار حرا ده پاتې شوه غار ثور دی پاتې شو مکه پاتې شوه صفا و مروه پاتې شو زمزم پاتې شو حجر اسود پاتې شو مقام ابراهیم پاتې شو بیت الله پاتې شو دا حل دی دا سخته ده او که نه ده او حضور پاک بار ګوري مکې ته مخ راغلی او دا وایي ای مکې څه مې خوښی نو ډېره محبوبه ډېره مې خوښې ډېره خوشبویه او په هغې کې د مکې مکرمې نه ما لاره باندې خبرې ترې نه وتې چاپ دا سخته بس دا صحابه هم پرېښودو ډک کورونه یې پرېښودو دا څه دپاره نو
دا د دې دین د خاطر او د اسلام د خاطر. یعنی د مکې خلکو خو ته ویلي وو وایي ته ښځه غواړې درکوم، یا ونه څو دې خوښي، مال غواړې لږ نه څومره دې خوښي، بادشاهي غواړې د مکې دې بادشاه کوو. دا هر څه در سره منو، خپل دین دې م چلاوه، تا د خپل دین نه نه منې کوو، خو زمونږ خدایان مه چېړه. نه زه به خامخا ستاسو خدایان زه به څه یم چې دا جی ټیک دي، د بوتانو عبادت ټیک دی کوئ. دا هر پیغمبر د الله د دین لپاره محنت، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خواري او محنت کړي، تاریخ وګورئ، تاریخ. او بیا موږ ځان ته او د سفر د هجرت چې ته بل وخت بیا درته بیان وکړم څومره ګران دی. موږ به ځان ته زمارونو ګورو که نه چې زه خو د حضور پاک نه زیات نیازبین نه یم، زه خو د حضور پاک نه زیات نازک بدن مې نه دی، زه خو د حضور پاک نه الله ته زیات ګران نه یم. هغه خو شفیع المذنبین دی، د ګناهګارانو شفاعت به کوي. ما ته پته نشته جنت ته به ځم او که نه. هغه له خو قبر کې مبارک کې پروت دی او دنیا ور روانه ده او سلامونه کوي، عزت خدای ورکړی دی. زما د قبر څه پته لګي چې د جنت ټوکړه به وي او که د دوزخ غرغړه به وي. خدای حساب به څنګه وکړي پته نشته. او قیامت په ورځ به څه وي، کوم صف کې به پاسو. زما قسم په خدای ډېرې لویې چقړې موږ ته مخې ته را روانې دي، وړه خبره نه ده. موږ دنیا انخطي 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 پیسه او پیسه او پیسه، نه دن سوچ کې دی، نه قبر سوچ کې دی، نه قیامت سوچ کې دی. بس بچي او ښځه او بچي او ښځه او مال او دولت. هیر قسم په خدای د الله نه، الله د خلکو نه هیر دی، خدای هیر دی. نه مني خلق خدای نه مني. په خدای قسم پیغمبر د خلکو نه هیر ولاړ، د پیغمبر حدیثو پورې خنداګانې کوي. قرآن د خلکو نه هیر دی. ټول ورځ خلک په موبایل پسې نښتي دي او په نیټونو نښتي دي، قرآن پاتې دی د خلکو. جمعات پیر شو، د مشر قدر ختم شو، د سپین ږیري احترام ختم شو، د مور قدر لاړ، د پلار عزت ختم شو. یو بل سره مینه محبتونه چې کم په حجرو کې په خوا خلک ناستو، په خدای کار نشته. ځان ځاني ده، یو کور کې دوه رونه اوسېږي، د یو بدي شي د بل بدي شي. ولې کم بختیانو پیسو دپاره، مال دپاره، دولت دپاره. د مور په یو ګېډه کې مو یو دی لتې والی د ور پیدا کېږي. پیسو دپاره نن بچې لږي مور ولي، آی هی مور غوندې نعمت، مور غوندې نعمت. آی هی قسم دی د دنیا هر نعمت په یو خوا کې، مور نعمت بل شان. ټوله شپه در سره اخري، ټوله شپه ماشوم پاسي جاړي، پیو پسې پیډر پسې، مور منډې وی ورته او پی ورته ګرموي. قدیر شو متیا دې ورله پاکوي، پیمپرې ورته بدلوي. اوس خو پیمپرې خو پخوا نه وې، په خدای دا لاسونه د مور به د بچو په ګن لړلي وي. اوس پیمپرې راغلي، پخوا پیمپرې کم ځای وې. دا پرتوګونه به د بچو دا زیړ پرتوګونه به ورته اینځل، په تارونو به اچول. دا واشنګ مشین یې کم ځای وې. قسم په خدای دا به په دې لاسونو اینځل، داسې ورقه کې به اوبه رایستې. دا بمبې ممبې دې نه وې. دا هغه مور لاړه، خلک یې ولي مور له سا وباسي، مور وجنم. هغه مور نه نن جدا شي ښځه والي، مور غریبه په پردو کورونو کې خدمتونه کوي، پردي لوښي دي. پلار ته په اوږه نه یې ګرځولي، ته ماشوم دا داسې راغلی وي، ته خپل بچي ته وګوره، اوږې یې ګرځولې، متیا دې ورې پرې وکړې. آی هی نو زما باباجي باندې خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي. زما دې وړو به متیا دې وکړو، موږ ورته غوسه وکړه.
هغه به پرې دی بچی خره چې دا شته چې په ما متیازي وي خره چې دا بچی شته چې په ما متیازي وي په حضور پاک وړو متیازي کړي هاي نن د پیسو د پاره زوی لګي پلارو لګي او نن د پیسو د پاره پلار لګي زوی ولي او نن پیسو د رور لګي رور ولي دز مړ او نن تر زیر واره لګي ترولي او نن خوري لګي ماما ولي دا پیسې دا ډېره خوږه وي ولې نه خوږه ده خو سوچ خراب دا خوږه پیسې په خوږه مورو لګاوه دا خوږه پیسې په خوږ پلارو لګاوه دا خوږه پیسې په خوږ رورو لګاوه دا خوږه پیسې په خپلو خوږو لګاوه ظلم وکاوه دې حالت ته وګوره کړه زه خو د رسول الله مبارک نه هم خدای ته زیات نږدې نه یو او خو بخلی شوی دی قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر مخکې وروستو هر سره ته الله بخلی دی پیغمبر انکار نه دی کړی چې نه هر څه خدای بخلی او بیا هم دومره تکلیف دی بهر کیف د حضور پاک لوی شان امیم درته ذکر د پیغمبرانو زمارونو لک به د دنیا به ګټو منډې به ولوو بالکل خلق سوچ پکوه خیر ته به مګورو لاړه دنیا مدبره منډې کړې شایع کړه او آخرت مقبل مخکې نه رانه كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا د دنیا بچی ما جوړېږي د دنیا بچی چې د دنیا د غېږې لاندې بس دنیا او دنیا او دنیا د آخرت بچی خپل وجود کې مال کې بچو کې د الله حساب کې دغه دین لپاره مهنت وکړي خواري وکړي مشقت وکړي چې څوک کوي هغه سره شاته ودرېږي هغه سره مینا وکړي پته نشته پته نشته چې زما ستا کفن په کوم دکان کې پروت دی پته نشته چې زما ستا د لمبلو صابون کوم ځای پروت دی پته نشته چې زما ستا جنازه به څوک کوي پته نشته چې میګاله به زمون شپه په کور راځي او که په لحد ورځي هر څه پاتې دا پته مونږ ته نشته چې په کوم اوبو غسل راکوي چې هغه اوبه کوم ځای پرتې دي نو معلومات نشته دا پته مونږ ته نشته چې کوم کټ کې به موړي او چې لا قبر او جنازه به هم ځای شي وکړه درونه خیرت ته متوجه شي دا ښکلی دین د محمد مصطفی صلی الله علیه مهنت خواري کوشش الله یاد کې ذکر کوي درود شریف وایي فضل غیبتونو گندونو نه ځان سره علماء قدر کوي حافظانو قاریانو مینا کوي بس دا ستاسو د کامیابی نه دین دونه ګران نه دی کلک توجه ورکړه الله مې یې الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي او الله دې د حضور پاک مبارک وروړي شوي دین هغې زموږ ژوند زموږ قبر زموږ خیرت او زموږ مرګ نصیب وګرځوي د سر و خیرو د کندي علي ګل وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د وډیګرام د سوار الله کور والا وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د وډیګرام شین امروز او شین امروز ډېر ښه سړی خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د خټ جمشید بابو خور وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي شیخ قمر د میر عالم زوی وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې ټول وارثانو له صبر ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله دې ورله روغ صحت او شفا ورکړي ظفر اقبال والده هسپتال کې ده الله دې روغ صحت ورکړي زما یو دوست دی حسین حاجي صاحب د مردان هغه هم په هسپتال کې دی دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي یا الله چې کوم بیماران دي ټول له روغ صحتونه ورکړي ټوله شفا ورکړي زموږ یو بل ملګری انعام د دې پېښور هغه ته څه پریشانۍ دي دعا وکړئ چې الله والا پریشانۍ په خیر باندې بدلې کړي کاروبار له الله برکت ورکړي یو بل ملګري د رشتې څه خبره ده او هغې رشتې پسې څه کسان ځي دعا وکړئ چې الله تعالی هغه رشته وکړي او الله د هغې خلقو زړه هغه رشتې طرف ته مایل یا الله
زمونږ د حضور پاک د ښکلي دین نصیب کې خدای په ایمان او په اسلام زمونږ ژوند او زمونږ برخ نصیب کې یا الله د قبر او د آخرت او د ذلقدن د عذابونو نه مو ساتي الله د قیامت پر ورځ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې جنت ته بوتلی د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه مو نصیب کې په ژوند کې هم د مدینې منورې سفر د مسجد نبوي منځونه او د حضور پاک سلامونه نصیب وګرځولي الله د بیت الله حجونه عمرې هم نصیب کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرونو نه مو ساتي د ساحرینو د سحر نه مو ساتي یا الله چې څومره زموږ دا دوستان د لرې لرې ځایونه راغلي دي په یو یو قدم ولا اجرونو برکتونو که دوی کې څوک بیماران کورونو کې یا په هسپتالونو کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي یا الله ته زموږ نه راضي شي خدای ته زموږ نه راضي شي الله که د چا بچي نه بچي ورکړي که د چا نارینه اولاد نه الله په تقدیر او قسمت کې ولا نارینه اولاد ولري یا الله زموږ د خپلو بچو نوسار نسو د غمونو نه وساتي د ناګهاني شرفونو آفتونو نه مو ساتي او اله العالمین دا چې څومره زموږ د دې علاقې د دې محلې ګیر چاپېره زنانه دي د حیا او د پردې ژوندونه د حیا او د پردې زندګۍ نصیب جی قادر څه مسله د دعا او توکې زموږ د جمعې مستقل ملګری الله مسله په خیر بدله کړي الله ورته حل برحمتک یا